سنو 90 سیکنډز کې د نن ورځې مهم خبرونو سره زم همیرا مهوش. وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د افغان کډوالو بیرته ستنېدو په اړه اجلاس شوی دی چې پکې فیلډ مارشل عاصم منیر او قومي او صوبایي غړو ګډون کړی. اجلاس کې فیصله شوې ده چې صرف هغه افغان کډوال په پاتې کیږي کوم چې ویزه لري. شمالي وزیرستان او لکی مروت کې د سکیورټي فورسز کاروایی دوران یو کمانډر په شمول 18 خوارج وژل شوي دي. پاکستان او افغانستان په پوله د جنگ بندۍ وروسته تورخم بارډر نن په شپږم ورځ هم بند دی چې له وجې ولس او تاجران سختو ستونزو سره مخ دي. سرخار پیښور کې د سټریټ کرایم په ضد کاروایانې تیزې شوي دي او ګڼ شمېر سنیچرز گرفتار کړي شوي دي. بلوچستان حکومت د صوبایي کابینې منظوري وروسته شپږ انتظامي ډیویژن صوبایي او وفاقي لیویس فورس پولیس سره یو کړي دي او دې د ای ایریاز نوم ورکړی دی. خیبر پښتونخوا مختلف ضلعو کې د 1500 تعلیمي ادارو نجکاري عمل شروع شوی دی. خیبر پښتونخوا کې د ډنګي ماشي کیسونو کې زیاتې شوی دی او وروسته 40 غنټو دوران 100 کیسونه مخې ته راغلي دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.